बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دک شانتي په څاروو کې هم مونږ په تیر لیکچر کې مونږ دا ویلي وه چې حقیقي تذکیر و تانیث په هغې کې مونږ رشتے چې کومې دي هغه ویلې وې. हमने रिश्तों के बारे में पढ़ा था. तो आज हमने हकीकी तज़किर व तानीस लेकिन जानवरों के बारे में कि जानवर जो हैं उनके लिए उर्दू में कौन कौन से अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं. असल में उर्दू में कायदा ये है कि मुअन्निस पहले आती है और मुज़क्कर जो है बाद में आता है. लेकिन मुअन्निस अवल राजी और मुज़क्कर चिकम दा आगा रुस्त राजी हो. माँ मुज़क्कर अवल और मुअन्निस में रुस्त लिखली दी. मونږ چې کله وایو نو بیا مونږ داسې وایو गाय بیل भैंसा भैंस भैंसा. نو دغه شانتي बकरी बकरा داسې وایو. بیل چې کوم دا بچو गाय غوا ته ویل کېږي او بیل د غوا چې کوم سړی وي هغې ته بیل ویل کېږي. भैंसा ته غالباً په پښتو کې سنډا ویلی شي او भैंस میخه. دا दो चश्मी है چې کومه ده دا चूँकि په پښتو کې نشته ये पश्तो में नहीं है लेकिन इसकी अदायगी जो है वो भ की आवाज़ से आती है. लका भैंस भे ये नून सीन भैंस और भैंसा दा संडा मेखा और संडा. दुम्बा गढ़ से होता वेली शी और भेड़ दुम्बा और भेड़ गढ़ और गड़ा. कुत्ता कुत्ती कुत्ता स्पी तवेली शी और कुत्ती स्पई तवेली कीगी. मुर्गा चर्क तवेली कीगी बांगी चे होता वेली शी और मुर्गी चरगेता. बकरा बिजा होता वेली कीगी उजा होता वेली कीगी होदी ता मुँह पे पख्तो की सिरले वेली कीगी और गालिबन तासु पख्तो के होता चेले वेली कीगी. बकरा और बकरी बिजा उजा. घोड़ा अस पे तवेली कीगी अस तवेली कीगी और घोड़ी अस पे तवेली कीगी. खजा घोड़ आगा चिकम दा अस चिकम दा आगे तक घोड़ी वेली कीगी यानी अस्पा अस और अस्पा. नर अस और खजा अस्पा. घोड़ा घोड़ी. गधा खर तवेली कीगी और गधी खरे तवेली कीगी. ऊंट उख तवेली कीगी. ऊंटनी खजे उखिता ऊंटनी वेली कीगी. ऊंटनी अलिफ वाव नून टे नून छुटिए नी ऊंटनी प अलिफ बाने पेशता ऊंटनी. बिल्ला पिशो तवेली शी और बिल्ली पिशाई तवेली कीगी. लका खजा पिशाई पिशो नर पिशो और खजा पिशो बिल्ला बिल्ली. और कबूतर چې کوم دا کونتره هغې دپاره بعض خلک ورته کبوتري هم وایي خو هغه په لکه صحیح نه ده. اهل زبان لحاظ سره کبوتري صحیح نه ده. دې دپاره نر کبوتر او ماده کبوتر الفاظ استعمالیږي. دغه شان نور ډېر زیات الفاظ دي. مچھلی ده مئی نو مئی بس دواړو دپاره مئی استعمالیږي. دې کې نر او ماده نشته. دغه شانتې بلبل ده بلبله چې موږ ورته وایو اندلیب هغه هم په اردو کې نر او ښځه دواړه په معنو کې استعمالیږي. نو دا خو څه حقیقي مذکر او مؤنث و چې کومه تذکره مونږ په دې لیکچر کې وکړله.
د حقیقي مذکر او مؤنث دپاره یوه کلیه دا هم ده چې مذکر په اخر کې که الف یا یې راغلی وي نو مؤنث جوړولو دپاره دې پسې اخر کې مونږ نون ولګوو نو هغه څه جوړ شي، هغه مؤنث جوړ شي. क्या करते हैं हम कि अगर मुअन्निस के मुज़क्कर के अगर मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या छोटी ये हो तो मुअन्निस बनाने के लिए इसे किस चीज़ से बदलते हैं? नून से बदल लेते हैं। इसको हम नून से बदल देते हैं। मिसाल पे तौर बाने माली माली से द कम په باغونو کې کار کوي مالی مو وختو کې متمالی وایو مالی مالن نر مالی او خزه مالن کسائی کساب ته ویلی شي چې کم ساروي علالوي کسائی قاف صاد الف صا یہ چھٹکی ی کسائی کساین کساین یعنی خزه کسابه حلوائی څوک چې حلوه خرڅوي هغې ته حلوائی ویلی شي نر حلوائی حلواین ښځه حلوائی لکه ښځه چې څوک حلوه خرڅوي نائی نائی خو تاسو پیژنئ حجام ته ویلی کیږي ناین ښځې حجامې ته ناین ویلی کیږي دولها ناوی ته ویلی کیږي دولهن ناوی ته ویلی کیږي درزی چې کوم کپړې سلای کوي خیاطي خیاطي ته درزي ویلی کیږي او درزن ښځې درزۍ ته ویلی کیږي دې نه علاوه چې کوم ده ګویه ګویه بچو سینګر ته ویلی کیږي سینګر نه وي چې کوم ګانې وایي هغې ته ګویه ویلی شي او ګاین ګاین ښځې سینګرې ته ویلی کیږي بھټیاره بھټ یاره بھټیاره بټیاره غالبا په پښتو کې مو ته بوټیری ویلی شي دا څوک چې روټۍ پخوي په تنور باندې هغې ته بھټیاره ویلی شي بھټ یاره بھے ټے یا الف یا ر الف را بھټ یاره اور بھټیارن بھټ یارن بھټیارن ښځه تندوري چودھری چودھری چا چې مونږ په پښتو کې ورته خان ویلی کیږي چا چې ډېر پټي وي هغې ته چودھري ویلی شي او چودھراین 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 صحیح حاجی حجن حاجی حجی صاحب او حجیاڼی دھوبي دھوبي چې کوم کپړې وینځي هغې ته دھوبي ویلی شي دھوبن ښځه کپړو وینځلو والا دھوبن صحیح دې نه علاوه پړوسي پړوسي ګاونډي ته ویلی شي پړوسن पड़ोसी पड़ोसन भंगी भंगी دا ګن چې صفا کوي دې ته भंगी ویلی شي جمعدار भंगन भंगन
دا ګند صفا کولو والا ښځه. چمار د جوتې چې جوړوي دې ته چمار ویلی شي، مونږ چې ورته چمیار وایو. چمارن. پټان. پټان دپاره خیر پټانې استعمالیږي. دلته بیا لږ الټه شي، لکه پټان سړی او پټانې چې کوم ده هغه ښځې دپاره استعمالیږي. دا څه دي؟ پټان دپاره پټانې استعمالیږي. ښه، دا لفظ مونږ دلته نشو استعمالولی، بلکې استعمالولی ځکه چې مونږ د یې ذکر هم کړی ده که نه، چې الف او یې چې کومه ده هغه چې مونږ مؤنث کې بدلون نون استعمالو، خو دلته الټه خبره ده، پټانې ده نو پټان. نو اوس به مونږ د بل هغه کې چې ذکر کوو نو هغې کې به دا وي چې دا چوټې چې کومه ده هغه تاسو ته بل ګرده هغه جوړوم، په هغې کې زه تاسو ته دا ښیم چې بعض اوقات دا وي چې مذکر په آخر کې یې راځي، نو هغه یې چې کومه ده لکه بعض اوقات څه وي او چوټې یې زیاتولو سره هغه مونږ سره مؤنث جوړ شي. لکه نون وي که نه، هغه نون سره چې مونږ کله چوټې یې زیاتي کړو نو هغه مونږ سره څه جوړ شي؟ هغه مونږ سره مؤنث جوړ شي. دا زه اوس تاسو ته یو څو لفظونه لیکم، دا پټان او پټانې په هغې کې راځي. چې بعض اوقات مونږ څه وکړو نون سره چې کوم ده چې چوٹ یہ ولگو، نون کے ساتھ چھوٹ یہ لگا کر ہم اس کو مؤنث بناتے ہیں. جیسے پٹھان ہے تو پٹھان کے ساتھ چھوٹ یہ لگا کر پٹھانی، پختون پختانہ. پٹھان پٹھان پختانه ته ویلی شي او پټھانی پښتانه. هرن نر هرن او هرنی ښځه هرن ته چې کوم دي هغې ته هرني ویلی شي. اسی چې بعض اوقات څه وي، بعض اوقات بعض اوقات څه کېږي د مذکر په آخر کې مذکر کې مذکر کے آخر میں کیا چیز لگائی جاتی ہے؟ آخر میں نی یا انی لگا کر مؤنث بنا لیتے ہیں. اخو جیسے اسی کے مذکر مؤنث جیسے کو فقیر، فقیر ته فقیر ویلی شي، فقیرنی. وایي که نه بعض اوقات مذکر په آخر کې مونږ نی ولګو یا اني ولګو، د دې اضافه وکړو نو هغې سره دا څه جوړ شي؟ هغه مؤنث. فقیر نه فقیرنی. دقه شانتې نوکر نوکر ته ویلی شي نوکرانی.
دغه نوګ اني مو لګوله نوکراني، نو دا ښځه جوړه شوه. دکه شانتي मुगल कौम दा, मुगल एक कौम है, आप सभी जानते हैं. मुगलानी, मुगलानी सही. सैयद, सैयदानी. जादूगर, जादूगरनी. जादूगर था, जादूगरनी दलता ओस बे नी هغه پسې راله. صحیح. जादूगरनी. استاد، استانی. صحیح. राजा, रानी, रानी. मुल्ला, मुल्लानी. دغه نون اضافه وشوه دینا मुल्लानी جوړه شوه. صحیح. نو دا څو الفاظ دي، څو اسمونه دي چې هغې څه قواعد دي، څه قوانین دي چې هغې په ذریعې باندې دا مذکر او مؤنث جوړیږي. ما په خیال نن دپاره دغه کافي ده. انشاءالله تعالی په بل لیکچر کې به بیا تاسو ته زه به لحاظ تعداد بیانوم، ځکه چې که زه نن به لحاظ تعداد بیانوم نو لیکچر به ډېر زیات اوږد شي. تر دې پورې کافي. ډېره مننه. السلام علیکم.